على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وذریاته واهل بیت اجمعین. دوستانو رحمت رمضان د افطارې په دغه خپله برخه کې تاسو ته هرکلی او ستړي مشي وایو. رب ذوالجلال خالق کائنات رب المشرقین و رب المغربین د 20 رمضان کریم په دغه مبارکه سعادتونو نه ډکه د انواراتو د تجلیاتو نه مامور او د فتح مکې د فیضیاب نه مامور دغه ورځې کې زموږ ستاسو همیشه دپاره دا لیدل اورېدل خپل بارګاه کې قبول و منظور فرمایي او دا ټول فیوزات او برکات رب ذوالجلال زموږ ستاسو په دواړو جهانو کې نصیب فرمایي. دوستانو ما سره خپل دروند او قابل قدر ملګری عادل یوسفزی صاحب نن د چند وجوهاتو بنیاد باندې ما سره په سیټ باندې نه موجود. نن به زه تاسو سره یوازې خبرې اترې کوم. سکرین باندې چې کوم نمبر وینئ په دې باندې نیغ په نیغه کال هم کولی شي او ورسره تاسو د سکرین په باندې چې کوم د واتساپ نمبر وینئ په دې باندې تاسو موږ سره میسجونه موصول کولی شي او موږ سره شریک کولی شي. دوستانو تاسو ته به معلومه وي نن چې نن د رمضان کریم شریف شلمه ورځ ده په پاکستان کې. نو شلمه ورځ کله هم چې د رمضان کریم راځي نو د فتح مکې ذکر ضرور راځي. دوستانو لکه څنګه په 13 ورځ باندې 17 رمضان کریم باندې د جنگ بدر د غزوې په صورت کې موږ سره لږ مختصر تاریخي پس منظر بیان کړی او دارنګې د غزوه بدر په حوالې سره کم ضروري نکات هغه موږ بیان کړي او بیا د هغې نتایج موږ بیان کړي. همدغه شان دوستانو نن هم د اسلامي دنیا کې نن چې کومه ورځ ده د مکه فتح مکه ورځ ده او د مکې معظمې کې چې کافران غالب شوي کافرانو د لاس و گرفت لاندې راغلې وه خو سره رب ذوالجلال خالق کائنات رب المشرقین و رب المغربین په فضل و کرم سره نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په 8مه هجرې کې د 8مه هجرې په شلم تاریخ د رمضان کریم باندې مکه معظمه فتح کا. دوستانو نن راځو د فتح مکې په حوالې سره څه چند خبرې اگر چې کتابونه په دې باندې لیکلی شوي دي او تاریخ کتابونو په دې باندې غټ ابواب منتخب کړي لوی چپټرو کې مختلف قسمه خبرې بیان کړي خو چونکې نه وخت موږ سره دومره زیات وي او نه دومره تفصیل ته د بعضې وجوهات او بنیاد باندې تک ضرورت شته. زه به چیدا چند هغه څیزونه زه ستاسو په جناب کې بیانول غواړم چې کوم زموږ د ستاسو دپاره د دغې ورځې په یاد کې زموږ د یاد حصہ شریک شي او ورسره په بعض څیزونو باندې مونږه پوهه نصیب شي چې آیا موږ مسلمانانو زموږ ستاسو دپاره او اصحابه کرامو مبارکانو د موږ ستاسو دپاره او امام الانبیا صلی الله علیه وسلم زموږ ستاسو د دین اسلام دپاره څومره قربانیان ورکړي. دوستانو زه به د دې لږ اسباب بیان کړم چې مکې معظمې باندې چې اصحابه کرامو حمله کوله د دې وجوهات څه جوړ شول د دې اسباب څه جوړ شول. دوستانو په لنډو الفاظو باندې به وایم او تاریخ چونکې داسې وي چې د سره ډېر کم خلک ذوق لري خو لیکن چونکې مونږ دا یو اسلامي ټاپک دی نو اگر چې تاریخي حوالې باندې به زه عرض کول غواړم نو بعضې څیزونه داسې وي چې انسان چې دی انسان په دې کې بور کېدی هم شي خو بهرحال مونږ به د پروګرام اخره پورې ګورو د دې دپاره چې کومو هستیانو مونږ دپاره قربانیان ورکړي کم از کم د هغوی ذکر خیر مونږ ضرور واورو. خو مونږ سره په لاین باندې به کالر هم راځي غالبا چې یو کالر موجود دی. څوک دی؟ السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چې څوک کوم ځای نه؟ زه د بونیر نه خبره کوم پیر بابا زید الله جی. څوک؟ عبید الله جی صاحب. زید الله جی پیر بابا نه. ښه جی ملاقات زموږ شوی جی. ښه زید الله صاحب څنګه جی خیر دی؟ خیر دی جی تاسو څنګه دی؟ خیر دی. الله کرم دی جی ستاسو دعاګانې دي جی وایې که نه زید الله صاحب؟ خیر دی جی روزه څنګه روانه ده؟ جی بس ستاسو دعاګانې دي صاحب لاک شکر دی جی. بل تاسو دا ټایم داسې یو محدود ټایم کړی ده مازدیګر د روژه ماتي ټایم دی لږ ټایم مخکې کړی نو یا وروستو کړی نو ټیک نه و جي. بس په دې باندې خو ډېرې خبرې اترې وشوې خو بس چونکې همداسې به الله ته منظوره وه نو بس همدې کې روان یو الله د هغه لږ هم قبوله کړي. ما یو سوال زه پیش کوم جی. جی په خیال کوي د کورونو کې د زنانه د ویښته په یو تیرې کې شاپر کې جمع کوي او بیا خرڅوي. جی
او لکه ما د دې باره کې اورېدلی چې د خرڅون لکه من هم دی دا یو پاک ځای کې په مقبره کې خښول یا په یو د سایټ کې ځای کې خښول لکه د دې جایز دي جی و د لارو کوڅو کې د خلک نارې وي موږ د سرونو ویښته اخلي و دا د څه مقصد دپاره اخیستل کېږي یا د څه مقصد دپاره استعمالېږي د دې باره کې ما ته ووایئ ټیک شو جی ټیک شو تاسو موږ سره اوسئ جی دویم سوال دا دی که نه دي جی سړی د جومات کې چارهدام وکړي بیا په دې ګیره کې منګز وخي دی او لکه ډېر خلک وایي چې دا ګناه دی او ډېر خلک وایي چې دا ګناه نه دی د دې باره کې لکه ما یعنی اودس نه بعد ګیره ږمنځول جومات کې ګیره منګزول لکه په جومات په حدود کې دننه جی جی نور خیر دی که نه جي الله کرم ده جی ډیره مهرباني زه تاسو له جواب در کوم تاسو موږ سره اوسئ ټیک ده جی موږ به د خپله خبره هم روانه وو دوستانو اسبابو په حوالې سره زه عرض کول غواړم چې اصل کې دوستانو په صلح حدیبیه چې ټولو ته یاده ده په دې کې مسلمانانو او د مکې معظمې د کافرانو مشرکانو په منځ کې دا یو فیصله شوې وه یو معاهده شوې وه چې هغې معاهدې خو چند نکات دي خو یو نکته پکې دا وه چې په د چم ګاونډ کې چې کم خلک اوسیږي کمې قبیلې اوسیږي بس او نن نه به اعلان وکړي چې موږ د مسلمانانو سره یو او یا موږ د مشرکانو سره یو نو چې کومو قبیلو اعلانونه کول په هغې قبیلو کې یو قبیله وه بنو بکر چې هغوی اعلان وکړو چې موږ د مکې معظمې د مشرکانو حلیف یو د هغوی ملګري یو او یو قبیله وه بنو خزاع دا قبیلې اعلان وکړو چې موږ د مسلمانانو سره یو نو چې کله دې دواړو اعلانونه د یو بل په طرفدارۍ باندې وکړل نو څه وخت بعد څه داسې حالات راپېښ شول چې د هغې د وجې نه جنګ جګړه جوړه شوه او د هغې جنګ جګړې نه بعد دا فتح مکه جوړه شوه خو د هغې هم لږ مختصر وضاحت کوم د دې کال نه بعد موږ سره څوک دي السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک کوم ځای نه محمد نواز خبرې کوم چاسري نه جی محمد نواز صاحب مفتی صاحب خیر الله کرم دی سویل به غواړي جی خیر دی تاسو خیر خیاط الله کرم دی شکر دی خیر ما تپوس کولو ما یاره روژه کې دا ټوټیس مګل چې کومه دی نو دا روژه خرابي کوي که نه ما د سیدې کې لږ دغه ښه جی ټوټیس د ګندې ده جی 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 ټیک شو نو تاسو خیر دی بس ستاسو دعاګانې دي بس جواب ته په انتظار به لږ کې موږ به دا خپلې خبرې جاري کړو دوستانو اصل کې دا وشوه چې بنو بکر ما څنګه ویل دا د کافرانو سره شوه او بنو خزاع مسلمانانو سره شوه یو ورځ داسې وشو چې د بنو بکر چې کومه د کافرانو سره ده دې د یو کس راولګېد او نبي پاک صلی الله علیه وسلم پسې ګستانه اشعار ویله شعرونو کې نبی علیه السلام بې ادبي کوله نو چې کوم مسلمانانو حلیف او ملګري قبیله وه بنو خزاع د دې یو غلام راولګېد او هغې سره جګړه وکړه لاندې وتل سره یو بل سره زخمي کړل چې کله بنو بکر ته پته ولګېده چې دا خو موږ سره لانجې کونجې کوي نو لحاظ راولګېدل او ډېر زیات ځوانان یې د بنو خزاع والا شهیدان کړل تر دې پورې چې بنو خزاع څه مشران روان شول مدینې منورې له راغلل او عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د ستاسو سره ملګرتیا وکړه دوستانه مو کړه تاسو حلیف جوړ شو او د ستاسو په طرفدارۍ باندې موږ اقرار وکړو نو موږ د بني بکر موږ سره لانجې کونجې کوي او موږ سره مو هغه وکړه موږ ځوانان شهیدان کړل تر دې پورې چې مکې معظمې قریشو د دوی سره ملګرتیا وکړه او ملګرتیا کې د دوی موږ ډېر غټ نقصان وکړو او صلح حدیبیه کې دا معاهده شوې وه چې که چېرې د دوی په خپل منځ کې جنګ قبیلو په خپل منځ کې جنګ جګړې راځي نو یو بل به مدد او مرسته نه کوو نو چونکې د دې وعدې خلاف ورزي وکړه معاهدې خلاف ورزي وکړه دغې قریشو د خپلې حلیف قبیلې بنو بکر سره ملګرتیا وکړه نو نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله د بنو خزاع د مسلمانانو چې کوم حلیف قبیلې مشرانو خبرې اورېدې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په چشمانو مبارکو کې په چشمان اقدس کې د دوی مبارکو اوښ کې راغلې حد درجې د هغوی په حال باندې وژړل او نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک اعلان وفرمایلو چې ای مدینې منورې اصحابه کرامو راجمع شئ او چې کوم صلح حدیبیه شوې وه صلح حدیبیه کې معاهده شوې وه د دغې معاهدې خلاف ورزي د قریش د مکې وکړه مکې معظمې کافرانو د دې خلاف ورزي وکړه لحاظ راځئ موږ سره چې کوم حلیف او کومه قبیله ملګرې ده د هغې بدله به اخلو په هغې بدله کې نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فوج تیار کو او اول ورته دا چیټۍ هم لیږلې وه او دا خط یې ورته لیږلی و چې درې خبرې دي یو دا
چې یا خو تاسو چې کوم خون بها تاسو کړې ده کومه وینه تاسو توی کړې ده نو د دې تاسو هغه وکئ کوم بدله ده کم د دې له پیسې ورکول دي نو تاسو دغه چونکې لازمه خبره په زور باندې هم قتل کړي د دوی له تاسو د فدیه پیسې ولا ورکئ او که چېرې تاسو پیسې نشئ ورکولی دویم نمبر خبره دا ده چې تاسو زمونږ چې کومه تاسو سره وعده شوې ده دا وعده ماته کوئ بس خبره خلاصه نو هغوی چونکې لږه جلدبازي وکړه او چې کومه وعده او معاهده شوې وه د وعدې خلاف ورزۍ باندې تیار شول خو بهرحال لنډه دا چې کله وعدې خلاف ورزي وشوه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لنډو باندې به وایم ډېر جمپینګ به پکې زه کومه د دې لپاره چې څه مخصوص انداز باندې تاسو ته دا ټولې خبرې د فتح مکې تاسو ته مختصر وړاندې کړم غرض دا دوستانو نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په 10 رمضان کریم باندې د 8 هجرې په 10 رمضان کریم باندې فوج تیار کړو 10,000 اصحابه کرام تیار کړل 10,000 او په دې ځای کې صرف یو جمله ستاسو په نظر لاندې کوم او هغه دا چې کله مکې معظمې نه نبی پاک صلی الله علیه وسلم هجرت کولو مدینې منورې ته نو صرف 2 کسانو څو کسانو صرف 2 نبی پاک صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خو چې کله بیا په صرف 10 کالو په دورانیه په تیرېدو سره چې کله بیا نبی پاک صلی الله علیه وسلم مکې معظمې له ځي نو په 10,000 فوج سره ځي دا د اسلام هغه قوت دی او رڼا او ښکلا ده 10,000 فوج کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم په قیادت کې اصحابه کرام چې دا روان شول چې کله دوستانو اصحابه کرام روان شول او مر الزهران یو ځای دی چې کله دې ته ورسېدل نو نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک اصحابه کرامو ته وفرمایي چې تاسو دلته پړاو واچوئ چې کله یې پړاو واچولو نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد وفرمایي چې د خپلو خیمو مخو ته تاسو اور ولګوئ د دې دپاره چې که چېرې کافران زموږ نظاره کول غواړي نو چې په ځای باندې اورونه لګېدلي وي نو هغوی ته به اندازه لګي چې دا شپې په دومره خیمو مخو ته دومره زیات اورونه لګېدلي هغوی په زړونو کې به روب پیدا شي او زموږ جنګ ته به تیار نشي خون خرابه به ونه شي په امن او امان باندې به موږ مکه معظمه چې دا فتح کو خو دوستانو دا هم یاد ساتئ چې تاریخ کتابونو یو ډېره باریکه خبره لیکلې ده اگر چې زه بیا عرض کوم چې زه ډېر جمپینګ سره روان یم ځای کې ډېرې خبرې پرېږدم او مخکې زه لګیا یم روان یم خو یو خبره چونکې دا زه کول غواړم او هغه دا چې کله اصحابه کرامو 10,000 فوج په لار باندې روان دی په لاره کې حضور نبی کریم رحمتا للعالمین صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په لاره کې یو سپی ولیده چې دغه سپی بچي واړه بچي پیدا شي حضرت سیدنا جمیل نوم صحابي رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل چې ای جمیل ته دغې سپی سره او دغې بچو سره ودرېږه تر هغه وخته پورې سره ولاړ اوسېږه تر څو پورې چې دغه 10,000 فوج دغه دسته او دغه لښکر په دې ځای باندې تیر شي هسې نه چې زمونږ دغه لښکر دغه سپی بچو ته یا سپی ته چېرته نقصان ونه رسوي رحمتا للعالمین صلی الله علیه و آله وسلم نو دوستانو چې کله دغه جمیل رضی الله تعالی عنه دغه سپی سره ولاړو د سپی بچو سره ولاړو اصحابه کرام او لښکر به دې خوا تېرېدو نو خلکو ته به دا فرمایل چې دې خوا مه راتېرېږئ د سپی بچي دي دلته وړه کوترې دي دا بچي پیدا شوي چېرته زخمي نه شي 10,000 فوج تیر شو او چې کله د هغې نه تیر شو جمیل رضی الله تعالی عنه د سپی او د هغې د کوترو نه خوا باندې شو د اصحابه کرامو په شا باندې روان شو دغې ته اسلام ویلی شي اسلام د سلامتیا نه دی اسلام هغه ښکلا د سلامتیا پکې پرته ده چې سپی او سپو ته هم پکې امن و امان میلاو دی مسلمانانو چې کم ایمان په زړه کې پروت دی ایمان د امن نه دی او دغه ایمان هغه امن دعویدار دی چې سپو ته او سپیو ته او کوترو ته هم پکې امن و امان میلاویږي نو دې وجې نه دا نکته د یو جملې دپاره دا تفصیلي نکته بیانوله او هغه جمله تاسو د دغې کال نه بعد ویل غواړم موږ سره پلان باندې څوک دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک او کوم ځای نه مفتی صاحب اسلام بادشاہ خبره کوم فقیر آباد نه جی اسلام بادشاہ صاحب څه حالات دي څه واقعات دي بس دغه یو معلومات مې نه کولو تا بل ورځ یو مسله کړې وه تا ویلي وو چې مونځ کوې نو چې هغو دغه دې په سجده کې نه یې لګېدلي نو مونځ دې نه کېږي جی او مونږ په کورسۍ مونځ کوو نو دا کېږي او که نه کېږي کورسۍ مونځ کې خو سجدې نه لګي که نه جی جی
او دغه معلومات هم کوو سره. به زه ستاسو له جواب در کوم خو لږ انتظار به تاسو کوئ د پروګرام اخیره پورې. دوستانو چې کومه تفصیلي خبره ما عرض کا چې نبي پاک صلی الله علیه وسلم حضرت سیدنا جمیل رضی الله تعالی عنه ودرولو په دې کې دې طرف ته اشاره ده چې اسلام روان دي د جنگ دپاره او د چا سره جنگ کوي د انسانانو سره جنگ کوي. په دې ضمن کې نبي پاک صلی الله علیه وسلم پیغام دا ورکړو چې د اسلام مقصد جنگ نه دی، د اسلام مقصد خونریزي نه ده، اسلام دهشتګردي نه ده. که چېرې اسلام له دهشتګردۍ نوم ورکولی کېږي نو کافرانو نه د دا صفحه د تاریخ هم چېرته د سترګو نه لاندې راشي او دا د سترګو نه لاندې چېرته پټه پاتې نه شي چې که چېرې اسلام دهشتګردي وای او اسلام په جهاد صرف د جهاد نوم وای، د خون بها او د وینې تویدو نوم وای، نو اسلام کې به د سپو او د کوترو حفاظت نبي پاک صلی الله علیه وسلم درس نه ورکولی. که چېرې دلته جهاد دپاره روان دي دام د آینده امن دپاره روان دي، لکه څنګه به تاسو ته په نتایجو کې د دې په گفتگو په آخر کې پته ولګي. دوستانو چې کله نبي پاک صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته د پړاو حکم وفرمایلو نو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه وسلم مبارک په حکم باندې ټولو صحابه کرامو اورونه ولګول. چې کله کافرانو ته پته ولګېده چې دا څوک را روان دي، چا وویل چې دا همغه خلک دي چې د مونږ ځوانان قتل کړي چې هغې ته بنو خزاع وایي. ابو سفیان چې کله نو مسلمان شوی خلکو ته وایي چې تاسو سترګو باندې ړانده یې ولې، د بنو خزاع دومره تعداد چېرته دی، دا خو په زرګونو زرګونو اورونه لګېدلي، په زرګونو زرګونو انسانان دي، دا څوک کیدی شي چې کله معلومات وشول نو ورته پته ولګېده چې دا محمد بن عبدالله علیه الصلاة والسلام مبارک سره د 10,000 فوج راغلی دی. چې کله ابو سفیان دا خبرې واورېدې سردارانو په خپل منځ کې میټینګونه شروع کړل، ویل چې اوس څه کول پکار دي، تر دې پورې چې مشرانو دا فیصله وکړه چې ابو سفیان ته لاړ شه او د دغې خلکو خبرداری راوړه. چې کله ابو سفیان روان شو او د اصحابه کرامو خبرداری کوله چې څوک څنګه دي، څوک څنګه دي، څوک چېرته دي، څه کول غواړي، څه ارادې دي. په دې دوران کې څه اصحابه کرامو شپې پیرداري کوله او په دغې پیردارۍ کې ابو سفیان راونیو او ګیر یې کړو او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دربار ته یې د راوستو اراده وکړه. ډېره پرکشش خبره عرض کول غواړم چې کله ابو سفیان دربار رسالت صلی الله علیه وسلم مبارک ته راځي مخکې څه وشو، ابو سفیان د کفر نه بعد دی څه قدم اوچتول غواړي. ډېره حیرت انګیز خبره ده، د مینه بعد بیانول غواړم. موږ سره اوسئ، چېرته مزې واپس راځو. دوستانو یو ځل بیا هرکلی او ستړي مه شي وایو مونږ خبر روانه کړې د 20 رمضان په مناسبت سره د فتح مکې په حوالې سره. دوستانو چې کله حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنه اصحابه کرامو راګیر کړو ورسره حضرت سیدنا عباس رضی الله تعالی نبی پاک صلی الله علیه وسلم ترهم نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک لی راوستو. په لار کې حضرت عباس رضی الله تعالی عنه اسلام دعوت ورکو چې ګوره اسلام راوړه، اوس موقع ده در سره. چې کله حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په دربار پر انوار کې حاضر شو نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي چې ایمان راوړه، دا ستا دپاره چانس دی. او بیا په دې وخت کې به حضرت عباس رضی الله تعالی ورته فرمایل چې که چېرې ایمان در رانه وړو نو بیا د ستا د سر د بچ کېدو ضمانت زه نشم اخیستی، لہذا بس نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته زه کوشش کوم تعالی امن درکړي، خو بهرحال ایمان راوړه. غرض دا چې حضرت سیدنا ابو سفیان رضی الله تعالی عنه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په قدمونو مبارکو کې خپل جبین کېښودو او اسلام یې راوړو او مسلمانان شول. او نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک وله څه داسې اعزاز ورکړو او نبی پاک صلی الله علیه وسلم بیا وروستو اعلان وفرمایلو چې من دخل دار ابي سفیان فهو آمن، څوک چې د کور د ابو سفیان رضی الله تعالی عنه ته داخل شو هغه ته امن و امان ملاو شو. چې څوک په کورونو کې ناست او دروازې را بندې کړې هغوی ته هم امن و امان ملاو شو. غرض مې دا چې ابو سفیان رضی الله تعالی عنه ایمان راوړو، اگر چې عمر فاروق په ستون راغستې وه او ورته چې هذا عدو الله، دا د الله دشمن دی، یا رسول الله دغه نه زه سر کلمومه، دا خو ازلي دشمن دی. نبي پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زما عباس تره چې کله امن وله ورکو او د معاهده د امن یې ورسره وکړه نو لهذا زه هم وله دله امن ورکومه، لهذا د هغې برکت دا چې ایمان یې قبول کړو. دوستانو یاد ساتئ چونکې 20 رمضان کریم
سخته ګرمي وه د مکې معظمې په حدودو کې اصحابه کرام تشریف فرما دي څه داسې وخت رالو چې د مازدیګر سره قریب وخت خوله باندې روژه مدینې منورې نه را روان اصحابه کرامو زیاته لوږه زیاته تنده عرض کوي یا رسول الله وسلم مونږ خو دا روژې مشکل ده چې سر ته ورسولی شو نبي پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې څوک روژې مات بلکې ټول اصحابه کرام روژې ماتې کوي اصحابه کرامو چې کوم تکلیف کو زر تر زر روژې ماتې کړې بعض اصحابه کرامو لږ توقف وکړو روژې ماتې نه کوي نبي پاک صلی الله علیه وسلم په خپله باندې تاریخ کتابونه لیکي نبي پاک مبارک په خپله باندې اوبه وڅکلې خپله یې روژه ماته کړه چې کوم اصحابه کرام یې نه ماتوي زما روژه وویني ماتې کي څه اصحابه کرامو نبي پاک ولیدو روژه یې ماته کړه خو څه اصحابه کرامو څه دا سوچ او فکر فرمایلو چې لا خو مازدیګر دی او بس پر ورپسې د ماښام د بانګ او د اذان ټایم دی ولې ماته مونږ خو یې رسولی شو خو یا ساتئ چې دوستانو چې کله نبي پاک صلی الله علیه وسلم ګلونو اصحابه کرامو روژه ماته کړه د خپل وخت باندې او بعضې کسانو مازدیګر کې ماته کړه نبي پاک ورته وفرمایه اصحابه کرامو چې دا کومو خلکو د ما په وینا باندې روژه ماته کړه د هغې خلکو نه ورته ډېر اجر میلاو شو چې چا روژه سر ته ورسوله او وروسته یې روژه ماته کړه ځکه علما لیکي چې دا روژه چې نبي پاک وفرمایه چې روژه ماته کوي په دې وخت کې ماتول ثواب و چې کوم اصحابه کرامو سر ته ورسوله اجر ورته میلاو شو د روژې والا خو نبي پاک ورته وفرمایل چې د چا په ما په حکم باندې ماته کا د هغې ته ډېر د روژې ثواب میلاو شو په نسبت هغو کسانو سره چې کومو کسانو سر ته ورسوله په دې کې علما لیکي چې دا موږ ته یو درس میلاویږي چې د خپل سوچ او د فکر پیمانې نه دي چالول پکار اسلام کې چې نبي پاک موږ ته څه فرمایلی دي همغه فالو کول چې دې کې موږ تاسو ته زیات اجر او ثواب میلاویږي بهرحال دوستانو چې کله مکه معظمه کې د ابو سفیان ایمان هم راوړلی شو او چې کله سباله په 20 رمضان باندې دا خو شپه د 20 رمضان کریم وه چې ابو سفیان مسلمان شو نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله حمله وفرمایله نو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله مکې معظمې کې دننه کېدو فتح نصیب کېده سبحان الله سبحان الله اسې دوستانو خپل انسان سوچو کی کله نه کله دا بعضې جملې ما د خپل دنیا کې ما څه نورو خبرو طرف ته بوزي خو بهرحال علما لیکي چې کله حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه معظمه باندې دننه داخلېدو او مکه معظمه فتح کوله 10,000 فوج د ورسره اصحابه کرام مشرانو سره جنډې د فتح ولاړې دي رواني نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په دې دوران کې دننه کېږي مکه معظمه فتح کوي دومره لویه فتح چې نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ته انا لک فتحا مبینا نو دغه آیات کریمه نبي پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلو او مکې معظمې ته دننه کېدو که چېرې وکتلی شي نو جایزه واخیستلی شي چې که چېرې یو کس دی هغه ته یو 10-12 کسانو پروټوکول میلاو شي او هغه یو ځای ته روان وي نو دا کس دا سیټ او دا افسر او دا ګورنر او دا بادشاه په کم یو روب او کم داب کې ناست وي چې دا سترګې د اسمان سره لګیږي نظرونه یې د اسمان سره خبرې کوي خو لیکن یاد ساتئ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم 10,000 فوج کې مکې معظمې فتح نصیب کیږي نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا سر مبارک داسې ټیټ دی او تر دې پورې ټیټ دی چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې کومه کجاوه باندې تشریف فرما دی او کومه اوښ باندې ناست دی قصوا شریف باندې ناست دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا پټکي مبارک د کجاوې پورې لګېدو دومره نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سر ټیټ کړی او دا خبره فرمایل چې الحمدلله لا اله الا الله وحده ونصر عبده حمد و ثنا ثابت دی او نشته د عبادت لایق مگر یو الله دی او هغه الله چې د خپل بنده مدد او نصرت یې فرمایلو نبي پاک صلی الله علیه وسلم دومره عاجزۍ باندې چې دا سر ټیټ نیولی دی او تر دې پورې چې دا پټکی مبارکې د قصوا شریف د دغې چې کوم اوښه ده د هغې کجاوې پورې سر مبارک لګېدو لا خو څوک د چا نظرونه د اسمان سره خبرې کوي د تکبر د وجې نه چې یو 2-3 ګارډز ورپسې وي یو 2-3 ګاډي ترېنه مخکې وي د هغوی دا حال وي خو نبي پاک مبارک په دومره عظیم جرار لشکر کې چې فتح هم ورته نصیب ده په دې عاجزۍ په انداز باندې دننه کېږي دام یاد ساتئ نن په فتح مکې په ورځ باندې نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک تور پټکی اچولی و په هغې په مناسبت باندې د هغې سره د عقیدت په بنیاد باندې ما هم په سر باندې تور پټکی سجاو کړو چې نبي پاک صلی الله علیه وسلم دغې ورځې سره د
عقیدت په ورځ مناسبت سره زمونږ هم فیض او برکت نصیب شي. غرض دا نبي پاک پټکې د عاجزۍ د وجې نه دومره ټیټ شوی چې پټکې په کجاوه باندې لګېدو. خو چې کله خلکو سرونه ټیټ نیولي وو، کله چې د اصحابه کرامو نه د بعضې اصحابه کرامو یو اواز راغی چې اليوم الملاحمه، نن ورځ چې دا د ملاحمې ګرمه ورځ ده، نن په میدان باندې پته لګي. نبي پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایه چې جناب والا نن سعد بن سعد رضی الله تعالی عنه هغه فرمایل چې مختلفو اصحابه کرامو په مناسبت سره مختلف قسمه اقوال راغلي، خو باقي یو حضرت سعد رضی الله تعالی عنه هم و چې هغې به دا فرمایل چې نن د ملاحمې ورځ ده، نن ګرمه ورځ ده، نن به پته لګي چې نن په میدان باندې به څه کېږي. نبي پاک صلی الله علیه وسلم ورته آواز وکړو چې نه، نن د ملاحمې ورځ نه ده، اليوم المراحمه، نن د رحم او د شفقتونو ورځ ده. الله اکبر. هغه خبرې اصحابه کرامو ته یادېدې چې نن وایي چې نن ګرمه ورځ ده. هغه د سختیانې د جنګ بدر چې دوی مسلمان ته تکلیفونه رسولي وو، هغه سختیانې ورته یادېدې. د جنګ احد کې 70 اصحابه کرامو شهادتونه وینې ورته یادېدې، او هغه 13 سال ظلمونه ورته یادېدل چې مکه معظمه کې دغې کافرانو د مسلمانانو سره څه کړي. هغه ټولې خبرې صحابه کرامو په سوچ او په فکر کې وې، ځکه به وی چې نن د ګرمه ورځ ده، نن د ملاحمې ورځ ده. خو لیکن رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم ته دا ټولې خبرې وریادې وې، خو په دوی باندې د رحمت غلبه وه. فرمایي چې نه، نن د ملاحمې ورځ نه ده، نن د مراحمې ورځ ده، نن د رحمتونو او د شفقتونو د مینې محبت ورځ ده. چې کله دا خبره حضرت سعد رضی الله تعالی عنه کا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه عرض کوي یا رسول الله، تا خو دغه صاحب له او دغه صحابي له جنډه په لاس کې ورکړې ده او د جذبات ډېر زیات حاوي دي، هسې نه چې د تورې لاندې څوک د وینه توی نه شي. یا رسول الله وسلم دغه صاحب نه که جنډه تاسو واخلئ او بل چاله ورکړئ، د جنډه به د هر چا په لاس کې نه وه، دا د عزتونو جنډه وه، دا د رحمتونو د شوکتونو جنډه وه چې نبي پاک مبارک به کم صحابي ته ورکړه. غرض دا نبي پاک صلی الله علیه وسلم لږ حکمت عملي وفرمایله. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خبره باندې عمل هم وکړو چې جنډه ترې نه واغستلی شي. خو د هغه زوی حضرت سعد رضی الله عنه زوی ورولېږلو، ورته ویې فرمایل چې ای ابا جان د جنډه نن ما ته راکړه، ځکه چې هغه په جوش کې و چې نن ګرمه ورځ ده، پته نه چې د هغه د لاس نه څه ونشي. نو خپل زوی ته فرمایي چې بچی دا جنډه د عزتونو جنډه ده، ما ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جنډه په لاس کې راکړې، دا زه چاله هم نشم ورکولی، اگر چې ته زما بچی او که نبي پاک درته فرمایلی چې دا جنډه ماله راکړه، نو ماله یو علامت راوړه. چې کله نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ته حاضر شو، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار خو جنډه نه راکوي، ډېر په جوش کې ده، ډېر په جذبه کې دی، هغه علامه غواړي د ستاسو. نبي پاک صلی الله علیه وسلم هغه د رحمتونو نه ډک، هغه د خیراتونو د برکتونو نه ډک چې کوم تور پټکی مبارک و د سر مبارک نه یې راکوز کو او ولور یې کو چې دا لاړ شه ورته ووایه چې دا نبي پاک مبارک پټکی ما سره علامه ده چې د داسو جنډه ما ته راکوي. چې کله د لرې نه د نبي پاک هغه د رحمتونو د کرامتونو د شفقتونو نه ډک هغه پټکی مبارک ولیدو، نو خپل زوی له خپله جنډه ورکړه او نبي پاک مبارک ته خپل پټکی او دستار مبارک چې دا واپس راړو. غرض دا چې دا اصحابه کرامو جوش، جذبه، ولوله تر هغې حد پورې رسېدلې وه چې اوازونه به یې کول چې اليوم الملاحمه، نن د ګرمه ورځ ده، نن د ګرمایش نه ډکه ورځ ده، پته به نه لګي چې نن به د چا چا وینې په ځمکې باندې تویږي، د چا چا ګرمې ګرمې وینې به دغې ځمکې ته راګزارېږي. خو رحمت للعالمین وفرمایه چې نه، نن د ګرمه ورځ نه، د ملاحمې ورځ نه ده، نن د مراحمې او د یو بل سره د محبتونو د شفقتونو د تقسیمولو ورځ ده. چې کله کافرانو ته پته ولګېده، خلکو دروازې بندې کړې چې زه په کور کې په امن کې شم. چا منډې وهلې د ابو سفیان رضی الله تعالی عنه کور مبارک ته چې هلته زه امن کې شم. خو چې کله نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک اعلان وفرمایلو چې تاسو چې کم کسان یې راجمع شئ مکې د خانه کعبې شریفې حرم شریف ته راجمع شئ. حرم شریف ته دوستانو خلک راجمع شول، کافرانو سرونه ټیټ نیولي وو چې پته نه چې نن به موږ سره څه کېږي. د چا سوچ دا تاوېدو چې نن سرونه زموږ د تن پورې دي،
او ګنټه بعد به دا سرونه زمونږ د تن نه جدا کیږي. چا دا سوچونه کول چې مونږ به ملک بدر شو، چا سوچونه کول چې مونږ به نن غلامان شو. کافرانو چا سوچونه کول چې نن به مونږ یتیمانان ماشومانان یتیمان شي، ښځې به م کونډې شي. په دغې سوچونو په فکرونو کې کافرانو سرونه ټیټ نیولي دي. او حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمتا للعالمین صلی الله علیه وعلی آله وسلم ورته اعلان کوي ای کافرانو سرونه راوچت کړئ. تاسو ولې لاندې ټیټ نیولي؟ سرونه راوچت کړئ. او تاسو نه زه یو پوښتنه کول غواړم چې د ستاسو څه ارادې دي چې زه نن به تاسو سره څه کول غواړم؟ نو کافرانو وله جواب ورکړو ارادې خو یې څه نورې وې چې وینه به م تویږي، ماشومان به م قتل کیږي، ماشومان به م یتیمان کیږي، ملک بدر کیږي به، وطن نه به جلا وطن کیږو به. خو لیکن حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله پوښتنه وکړه چې د ما په حوالې سره د ستاسو څه رایه ده، هغوی ورته وویل چې تاسو هم کریم یې او د کریم زوی یې، تاسو کریم ابن کریم یې، تاسو د کرم نوازیانو حد او اختتام په تاسو باندې شوی، انتها په تاسو باندې شوې ده. د ستاسو نه مونږه یا رسول الله وسلم د خیر امید ساتو. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک رحمتا للعالمین ورته ارشاد فرمایي ای کافرانو تاسو ما سره څه کړي دي؟ زم د کور نه ویسته یم. تاسو ما سره څه کړي؟ زم د هغې ښار نه ویسته یم چې نبي پاک مبارک چې کله هجرت په ورځ باندې د ښار نه وتو شاته یې راوکتل او مکې معظمې ته اعلان کوي ای مکې معظمې ته خو ما ډېره زیاته خوښه یې، خو دا خپلو کلیوالو د خپل وطن خلکو د ستا نه وویستم. که چېرې زه د ستا نه دغې خپل قوم خلکو نه وي ویستی، ما به ټول عمر په تا کې تېر کړی وی، زه به د ستا نه وی بهر شوی. هغه ټولې خبرې ورته یادېدې، ورته فرمایي چې تاسو خو هغه خلک یې چې زه د کور نه ویستی یم. همدغه شان دی چې کوم یوسف علیه السلام مبارک و هغه مرونو د کور نه ویستی و، شړلی و، کوهي کې ګزار کړی و او د ډېرو تکالیفو سره خپلو وروڼو مخامخ کړی و. خو چې کله یوسف علیه السلام مبارک واپس شو، یوسف علیه السلام مبارک واپس شو او وروڼه ورته میلاو شول، وروڼو ته وایي چې لا تسریب علیکم الیوم، وروڼو خفه کېږئ مه، سرونه مه ټیټوئ، سرونه راوچت کړئ، تاسو ته منن کول عام معافي ده درته. نبي پاک ورته فرمایي چې ای کافرانو لکه څنګه یوسف علیه السلام مبارک خپل وروڼو ته ویلي و چې لا تسریب علیکم اليوم، نن تاسو ته زه اعلان کوم چې لا تسریب علیکم اليوم، تاسو ما باندې ډېر ظلمونه کړي خو د ما طرف نه تاسو آزاد یې. دغه ازادي وه چې کل عالم ته یو د ازادۍ او د امن و امان پیغام میلاو شو او دغې ته فتح مکه ویلی شي. اگر چې ډېرې خبرې دي خو وخت لاړو، خو لیکن دا فتح مکه په 20 رمضان کریم باندې شوه. موږ به هم دغه دعا و چې رب کریمه دغې مجاهدینو د خپو د ګردونو په توفیل باندې موږ بخشش نصیب کې، مغفرت نصیب کې، بخنه نصیب کې، مرګ د شهادت نصیب کې، خپله کامله رضا نصیب کې. آمین یا رب العالمین.